بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسم مبني من ویلو چې دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د دې باندې حرکت د عامل د وجه نه راغلی، یا خو په ترکیب کې نه واقع او یا دا د مبني الاصل سره مشابهت لرلو د وجه نه مبني وي. حکم دا دی چې د دې په اخر باندې اعراب د عامل د وجه نه راځي. اعراب په د اخر د عامل د وجه نه بدلیږي، را بدلیږي. او د دې اسم مبني چې ورته اسم غیر متمکن هم ویل کېږي، دا هغې اته قسمونه دي چې په هغې کې دوه قسمونه مضمرات او اسماء اشارات دا شوي. مضمراتو کې موږ یو څو خبرې کړې وي چې مضمرات د مضمر جمع ده. دې ته ضمیر ولي وي په معنی د قلت اللام سره راځي، ځکه چې د اسم ظاهر په مقابله کې پکې حروف کم وي. مضمرات ولي مقدم کړي دي ځکه چې ټول اسماء مضمرات دا مبني دي. بل خبره موږ دا کړې وه چې مضمرات دا مضمر هغه اسم ته ویل کېږي چې دا وصل شوی د داسې دا پر چې دلالت کوي په متکلم مخاطب او داسې غایب باندې چې د هغې ذکر مخکې یا لفظا تقدیرا معنا یا حکما شوی وي. مثالونه د هغې لپاره ذکر شوي. اوله کې دوه قسمونه دي، متصل او منفصل. بیا متصل په درې قسمه، مرفوع منصوب مجرور درې ونه راتلی شي، او منفصل صرف مرفوع او منصوب راتلی شي، منفصل مجرور نشي راتللی. نو ټوټل 15 قسمونه: ضمیر مرفوع متصل، منفصل او ضمیر مجرور متصل، ضمیر منصوب متصل او منفصل. دا هر تعریفونه او گردانونه دا ویل شي. بیا درې قاعدې ویل شوې. خاص ضمیر مرفوع متصل کې دوه قسمونه، مستتر او بارز. د ماضی په 14 صيغو کې 12 صيغو کې ضمیر بارز، دو کې مستتر، او په بل کې په مضارع په 14 صيغو کې په 9 کې بارز دی، په 2 کې مستتر دی، په جائز الاستتار سره، او په 3 کې مستتر دی په واجب الاستتار سره. بیا موږ چې عام طور باندې چې ضمیر مرفوع متصل استعماليږي، وکله متعذر و د متصل اتل بیا بل په منفصل باندې څلور دی ویل شو. بیا د ضمیر شان د ضمیر قصه مبارک او د ضمیر فصل مبارک خبرې موږ کړې. بیا موږ دویم نمبر اسماء اشارات چې دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې دا مشار الیه د تعیین لپاره وذکر شي، چې دې په ذریعہ سره د مشار الیه تعیین کیږي. مشار الیه معرب باللام وی همیشه لپاره، او دا اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه دا به جز د جملې جوړیږي، جمله نه جوړیږي. بیا موږ دا ویلو چې اسماء اشارات 15 دي. اسماء اشارات مبني څه دي؟ د مشابهت افتقاری د وجنم چې دا د حرف سره مشابهت لري په احتیاج کې، او دا د واحد مذکر د لپاره، دا نه رینه تسنیه مذکر د لپاره، تا تی ته زه زه ته د واحد مؤنث د لپاره، تا نه ته د تسنیه مؤنث د لپاره، او اولا او اولا اذا دا جمع د لپاره. بیا موږ دا ویلو چې پدې کې دا اسماء اشارات په شروع کې هاي تنبیهیه لګول کېږي، او د دې په اخره کې کاف د تنبیه دا لګول کېږي. بیا موږ ویلو چې په دې اسماء اشاراتو کې سره قریب د پاره، سره بعید د پاره، او سره متوسط د پاره دي. لکه دا د قریب د پاره، ذالک د بعید د پاره، او ذاک دا د متوسط د پاره. نن سبق کې موږ دریم نمبر وایو اسم موصول. تاسو کې نه اسم موصول، اسم موصول دا څه ته وایي او اسم موصول ولی مبني دی؟ نو دا لاول وایو په دریم نمبر باندې په اسماء غیر متمکن کې، په اسم غیر متمکن کې دریم نمبر هغه اسماء موصولات دي. اسماء موصولات ولی مبني دي؟ اسماء موصولات هم د مشابهت افتقاری د وجې نه مبني دي. اسماء موصولات هم د مشابهت افتقاری د وجې نه، لکه څنګه چې حرف تیرې دا د خپل معنا ملاویدونه بغیر خپل معنا نه ورکوي، د قشانته د اسم موصول سره چې کله سله نه وي ذکر شوی نه دا خپل معنا نه ورکوي. د اسم موصول سره چې خپل سله نه ذکر شوی نه دا خپل معنا نه ورکوي، د مشابهت افتقاری د وجې نه. دویم نمبر د اسم موصول تعریف سره. اسم موصول دا هغه اسم ته وایي چې هغه د سله نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي.
پوه شوئ چې د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي چې د خپل صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي او صله هغه جمله خبریه ته ویل کېږي چې د اسم موصول نه وروسته ذکر وي او په دې جمله کې ضمیر وي عائد وي چې هغه د اسم موصول طرف ته راجع وي چې په دې جمله کې یو ضمیر وي عائد ورته ویل کېږي عائد معنا د هغې ته واپس کېدونکی واو شو مې معنی نو اسم موصول د صلې نه بغیر چې د صلې نه بغیر دا جز د جملې نه جوړ جز تام د جملې نه جوړیږي چې هغه د جملې نه بغیر د خپل موصول نه اسم موصول له هغه اسم ته وي چې د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي جزء تام د جملې نه جوړیږي یعنی پوره جز نه جوړیږي پوره جز مطلب دا دی چې دا اسم موصول سره د خپل صلې نه یا به فاعل لاغلی وي یا به مفعول لاغلی وي یا به مفعول له مفعول ما هو حال هر څه چې دی خو لکه پوره جز د جملې چې دی نو دا به حاله جوړیږي چې کله موصول او صله دواړه یو ځای شي او صله دا هغه جمله خبرې ده وای د صلې لپاره دا خبر ضرور ده چې دا به جمله وي دویم نمبر د صلې لپاره دا خبر ضرور ده چې خبریه وي دریم نمبر چې په دې صله کې به ضمیر وي په دې جمله کې به ضمیر وي عائد چې هغه به دې اسم موصول طرف ته راځي لکه جاء الذي ضربك جاء الذي ضربك په دې مثال کې دا الذي اسم موصول دی ځکه چې کله وسره دا صله نه ملګری شوي دا ضربک وسره نه ملګری شوي نو دا خپل معنی نه ورکوي لکه دی جاء الذي راغی هغه کسو نو بیا بس دا نه څوک تپوس کوي چې لکه کم کس راغی خپل معنی نه ورکوي خو چې کله د اسم موصول سره صله یوځای شي او داسې وویلی شي چې جاء الذي ضربک هغه کس راغی چې کم ته وهلی وي نو اوس خبره واضح شوله نو دا الذي اسم موصول دا هر هغه اسم ته وایي چې د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي او صله څه ته وایي صله هغه جمله خبریه ته ویل کېږي چې د اسم موصول نه وروسته راغلی وي هغه جمله خبریه چې د اسم موصول نه وروسته راغلی او په دې جمله کې ضمیر وي چې راجع به اسم موصول ده لکه موږ جاء دې ترکیب موږ کو جاء فعل الذي اسم موصول ضرب فعل په دې ضرب کې دا هو ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل کړي نه دا راجع ده الذي ده او که ضمیر منصوب متصل مفعول به ودراو فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله شو د موصول سره د خپل صله نه دا فاعل شو نو اوس وګورئ تاسو چې دا فاعل جزء تام د جملې دی خو دا یوازې اسم موصول هم نه دی او دا یوازې صله هم نه ده بلکې دا موصول چې سره د خپل صلې نه دا راوځي شو نو دا جزء تام د جملې جوړ شو فاعل جوړ شو پوه شوئ مې باندې لکه په یو خبره باندې تاسو پوه شوئ موصول څه ته وایي اسم موصول څه ته وایي دا هر هغه اسم ته وایي چې د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي ها بیا موږ دا وې چې صله څه ته وایي صله هغه جمله خبریه ته ویل کېږي چې هغه اسم موصول نه وروسته راغلی وي او په دې جمله کې به ضمیر وي چې هغه راځي وي څه ده یو مثال موږ دا وې بل مثال جاء الذي ابوه قائم وزل کې دا دویم مثال د دې لپاره ذکر کو چې دا جمله خبریه عام ده که جمله خبریه کم چې صله وي نو کدا جمله فعلیه وي او که جمله اسمیه وي لکه دلته ګوره صله جمله فعلیه وکنه دلته صله جمله اسمیه ده نو ستر کې بقو جاء فعل الذي اسم موصول ابوه مرکب اضافي دا مبتدا او قائم ولا خبر اوس په دې جمله کې دا صله ده دا په دې صله کې دا ضمیر ده عائد ده چې راجع ده الذي طرف ته پرې خبره باندې پوه شوي منګه دا خبره وکړه چې د صلې لپاره جمله پکار ده او دویم نمبر د صلې لپاره جمله خبریه کېدل پکار دي او په دې کې ضمیر پکار دی کله موصول نه ورستو جمله انشائیه راغلی وا نو دا به صله نشي جوړېدل د صلې لپاره دا خبر ضروري ده چې دا به جمله خبریه وي ځکه چې په دې جمله خبریه کې ضمیر وي چې راجع وي اسم موصول طرف ته او په جمله انشائیه کې داسې ضمیر نه وي چې هغه راجع شي د اسم موصول طرف ته
واجب نه باندې درې وجه را کنه چې جمله چې نه کنه جمله دا مستقل بنفسه وي مستقل بنفسه مطلب دا چې چاته حاجت نه چاته حاجت نه لکه په جمله کې خو لکه مسند پکار وي مستملی پکار وي او په دې جمله کې دا مسند او مستملی په خپل باندې شته نو چاته حاجت نشته نو دا چې موږ د دې سلی سره د اسم موصول سره د تعلق جوړو نو د هغې لپاره د ضمیر ضرورت دی چې ضمیر وي چې هغه د هغې سره سره تعلق وي نو بیا به دا د هغې لپاره سلی جوړېږي که نه چې بیا نه جوړېږي پوه شوئ درې خبرې موږ وکړې یو موږ دا خبره وکړله چې دا اسماء موصولات ولې مبني دي اسماء موصولات ولې مبني دي د مشابهت افتقاری د وجې نه لکه څنګه چې حرف د خپل معنا د خپل بل کلمې ملایدونه بغیر خپل معنا نه ورکوي دغه شان د اسم موصول د صلې نه بغیر خپل معنا نه ورکوي دویمه خبره موږ د اسم موصول تعریف وکړو اسم موصول څه ته وایي دا هغه اسم ته ویل کېږي اسم موصول دا هغه اسم ته ویل کېږي چې د صلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړي دا جز نه ښه لکه بعض کوي شاید جملې نه بغیر جز نه جوړیږي نو جز خدا دی کنه دا اسم موصول لري جملې جز دی او جزء تام نه دی جزء تام نه مطلب څه دی چې یا به فاعل وي یا به مفعول به وي یا به حال وي یا به تمیز وي څه لګا یا به حال وي او یا به تمیز وي پوه شو مې باندې دریم نمبر خبره موږ د صلې وکړله چې دا صله څه ته وایي نو صله هغه جمله خبریه ته وایي چې د اسم موصول نه وروسته ذکر وي او په دې اسم موصول کې په دې صله کې به ضمیر وي په دې جمله کې به ضمیر وي چې هغه راځي وي څه ته اسم موصول او دا به د اسم موصول مطابق وي ښه دا ضمیر نه دی که اسم موصول له واحد او واحد به راځي که تثنیه او تثنیه به راځي که جمع او جمع به راځي په دې پوه شوئ دریم نمبر خبره څلورم نمبر خبره اسماء موصولات کم دي نو اسماء موصولات لکه څنګه چې د واحد لپاره د تثنیه لپاره جدا جدا اسم اشاره راتلي دغه شان د دې لپاره جدا جدا اسماء موصولات راځي لکه الذي د واحد مذکر لپاره اللذان اللذین دا د تثنیه مذکر لپاره خو اللذان د حالت رفعی او اللذین علی النسبی او جری لپاره او الذین د سره لپاره د جمع مذکر لپاره الله التي سره لپاره واحد مؤنث لپاره اللتان اللتين تسنیه مؤنث لپاره او اللاتي اللائي اللائي اللوائي دا چې نه درازي د جمع مؤنث لپاره پوه شو به معنی دا عام دي د دې نه علاوه ما او من دا هم په معنی د اسم موصول باندې راځي ما او من دا من يضلل الله فلا هادي له نو دلګي دا من والسماء وما بناها دا ما چې دا موصول دی دا ما او من دا هم په معنا د الذي باندې راځي دا اسماء موصولات دي او په ما او په من کې فرق دی چې ما راځي عام طور باندې د غیر ذوی العقول لپاره او من راځي د ذوی العقول لپاره من د ذوی العقول لپاره ما خدا خبره چې نه دا لکه اکثری ده دغه نه عام طور باندې لکه د عام طور باندې سی وي همیشه لپاره نه او والسماء وما بناها معنا دا کما موصول اخلي نو بیا معنا دا کې والسماء قسم می دی پاسمان باندې وما بناها او په هغه ذات باندې چې هغه دا جوړ کړی دی هغه ذات باندې او کته ما مصدریه لري بیا بدای والسماء وما بناها قسم می دی پاسمان باندې او د دې په جوړخ باندې د دې په جوړولو باندې ان شاء الله بیا تفسیر وای غدا پکې موصوله پکې استعمال نو بیا قسمونه ډیریږي او کنه کې بیا کمیږي اصل قسمونه دي کله کې نش ماره جو بیا تری الله بتا سو بیا ځان لوای پدې باندې پوه شوي تاسو نو ما او من دا هم په معنا د الذي باندې راځي په دوانو کې فرق سره چې ما دا غیر ذوی القلوب او من دا ذوی خدا اکثری خبره ده همیشه را پاردس نه بل ایون او ایتون دا هم چې نه دا معرب وي ایون او ایتون د دې څلور حالتونه دي ایون او ایتون څو حالتونه دي څلور حالتونه دي نمبر 1 داره چې د دې هغه صدر سله هم مذکور وي او مضاف الیه مذکور وي صدر سله مطلب دا دی چې د دې نه وروسته کومه جمله راغلي کنه د دې په اوله کې ضمیر راغلی نو دغه اوله کې د ضمیر ته صدر سله وي لکه د دې لپاره مثال نه ایون قائم ایهم هو قائم دا ورسته مثالونه تاسو یاد دي کنه بیا به دې تاسو خبره واضح شي ایون هو قائم او ایهم قائم بدی کې دا مثالونه ته یاد کړل کنه
جو تا ته په خپل باندې دی هغه اوس دغه واضح شي ګوره ایون قائمون کې د ایون نورستو مضاف الیه هم نشته او صدر سله هم نشته صدر سله مطلب دا دی چې لکه د دین ورستو د ایون خدا په معنی الذي من درزي د دین ورستو جمله راغلي سره راغلي جمله هغه جملې ته څه لګيږي سله نو د دې سلې په شروع کې چې کم ضمیر وي هغه د صدر سله وي لکه د دویم مثال کو ګوره ايهم هو قائم نو دلته په دې صدر سله په هم راغله او مضاف الیه په هم راغله نو اولنې صورت چې نه پکې صدر سله مذکور وي انه مضاف الیه مذکور وي دویم صورتو چې مضاف الیه مذکور وي او صدر سله هم مذکور وي دریم نمبر چې مضاف الیه خو نه وي او صدر سله وي او څلورم نمبر ايهم قائمون چې مضاف الیه خو موجود وي او صدر سله مذکور نه نو په دې کې د اولنی درې صورتونه دا معرب دي او اخرانه صورت دا مبني دي اولنی درې صورتونه معرب دي او اخرانه صورت سره مبني دي اخرانه صورت مبني ذکر ہے چې لکه دي کې احتیاج دی صدر سری ته بګی سره احتیاج دی بګی اب دې نور کې دا نشته له لہذا دا معرب دي لکه پوښتنه به دي باندې ها بیا دا دغه نه هغه اسم فاعل هغه اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې چې کوم الف لام راشي د اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې چې کوم الف لام راشي نو دا الف لام په معنا د الذي وي لکه جاءني الضارب ته جاءني الذي ضرب جاءني الضارب دلته ها بیا په دې کې دا خبره ده چې اسم فاعل چې نه دا د فعل مضارع معلوم یا د فعل ماضی معلوم معنی ورکړي دا معلوم معنی ورکړي فعل ماضی معلومي یا مضارع معلومي او مضروب اسم مفعول د فعل ماضی مجهول یا د مضارع مجهول معنی ورکړي واښو به معنی لکه المضروب په معنی الذي ضرب هغه چې هغه وهله شوی دی لکه مونږ وایو کنه مضروب وهله شوی نه المضروب معنی هغه کس چې هغه وهله شوی دی الضارب په معنا وهون کې الذي ضرب هاي که چا وهل کوي پوه شئ لکه باندې پوه شئ نو اسماء موصولات موږ سوې الذي اللذان اللذين الذين التي اللتان اللتين اللاتي اللائي اللوائي پوه شئ ما او من ما او من او ايون او ايتون سوالتنا سلور حالتنا او الضارب هغه الف لام چې به اسم فاعل او به اسم مفعول باندې راغلي وښوي اوس یو پکې بل دی چې دا ذو نه لزو یو ذو پنګ په اسماء سته مکبره کې استعمال کړو ابون اخون همون هارون فمون او په ذو مال کې ذو نو دغه ذو مال په دې کې چې دا کوم ذو دی دا په معنا صاحب باندې راځي لکه ذو مال معنا صاحب مال ها ذو شهرت معنا صاحب شهرت ذو عزت معنا صاحب عزت دا په معنا صاحب او د خاوند راځي او هغه ذو چې نه دا معرب دی هغه ذو سره دل کې دا ذو د قبيله بنو طيب په لغت کې ذو په معنا په قبيله بنو طيب په لغت کې دا چې نه په معنا د الذي راځي پوه شئ لکه لکه شعر لیکل شعر ولیکم چې تاسو ته ترکیب اور څه چلنده واضح شي فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرتو وذو طويتو دا څوک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکه چې کومو شیبه پیژنئ څه نوم یې عبد المطلب صاحب نو هغه عبد المطلب صاحب شعر دی او څوک وایي چې نه دا د عبد المطلب صاحب شعر نه دی بلکې بل شاعر دی دا هغه شعر دی نو فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت د دوو قبیلو په اوبو باندې جنګو د دوو قبیلو په اوبو باندې جنګو دی بل سره یو وی زما وبدي او بل وی دا زما وبدي نو دې شاعر ورته وی شاعر خو یا عبد المطلب صاحب دی یا بل څوک دی فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت دا اوبه چې دی بهشکه دا اوبه زما د پلار او زما د نیکه اوبه دي دا اوبه یعنی کوه ما او ابي وجدي زمانه پلار او زمانه نیکه وبري وبيري ذو حفرت وذو طويتو او دا کوه هغه کوه دی چې ما کنستل لري هغه کوه چې ما کنه ذو حفرت دلګي د ذو په معنی الذي دی او ذو طويتو هغه کوه چې ما کنستل لري او هغه کوه چې ما ورته هغه غیر چا پیر هغه منډر واله دی هغه کم غاړه نه غاړه مرده برابر کړی دا پوه شو دې باندې نو دلګي د ذو په معنی الذي حفرته او الذي طويته
پوه شئ په دې باندې پوه شئ تاسو اوس دلته کې یو خبره پکې دام ده چې لکه کله د دې د بدی کې د دغه نه عائد چې کله د ضمیر د مفعول وي عائد چې کله ضمیر د مفعول وي نو دا غي حذف کولم جایز دي لکه دلته ګوره ذو حفرتو دا هغه کوی دی چې ما کنستلې دی هغه نو اصل کې الذي حفرته او الذي طويته خدا د مفعول ضمیر دی او مفعول خو په کلام کې فضلی جو کله کله غورځي کې هو پوه شو به معنی د دې ترکیب تاسو په خپل باندې وکړئ ځا فاچنه دا سنا عاطفه استنافیه ده ان حرف مشبه بالفعل ماء اسم ماء ابي وجدي ماء مضاف ابي مضاف او مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف لینا معطوف علیه واو حرف عطف او جدي مضاف او بلو مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف لینا معطوف بس را غونډه معطوف علیه سره خپل معطوف نه خبر مضاف الیه دما او د پاره مضاف سره خپل مضاف لینا خبر مبتدا سره خپل خبر نه دا ان سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه اسا شلا وبيري ذو عفرت وذو طويت واو حرف عطف بيري مضاف او یا مضاف سره خپل مضاف لینا مبتدا ذو په معنا الذي اسم موصول الذي موصول او حفرتو فعل الاول ولا فاعل فعل سره خپل فاعل نه سله موصول سره خپل سلینا معطوف علیه سشو او حرف عطف ذو په معنا الذي طويته فعل او تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل فعل سره خپل فاعل نه سله موصول سره خپل سلینا معطوف علیه سره خپل معطوف نه خبر مبتدا سره خپل خبر نه معطوف جمله معطوفه شو فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت بشک دا وبا زما د پلار د ما د نیکو بدی او دا کوه دا کوه چې ما کنستل او ما ورته غاړه کنستل لکه پوه شو په باندې دله محل الاستشهاد څه شی دی محل الاستشهاد مطلب دا دی چې دې سړی لګي دا شعر ولې ویل شعر دې په کزله شو نه دا خبره واضح کړي چې د قبیله بنو طیب په لغت کې دا ذو په معنا د سره الذي دې پوه شو وګوروس الموصول خاجي نو دا فصل الموصول موصول څه دا وایي نو اول دا په دا خبر نه کړي خدا په تاسو یاد کړل کنه چې اسماء موصولات ولې مبني دي نو دا کم مشابهت وجنه افتقاری وجنه او د چا سره مشابهت ته ها نو الموصول اسم لا يصلح موصول هغه اسم ته ویل کېږي دا اسم دی چې صلاحیت نه لري ان يكون جزءا تاما من جمله چې دا جزء تام جوړ شي د جملې الا بسله بعده مگر فاصله سره چې دینه ورسره نو موږ وې چې موصول دا اسم ته وایي چې د سلې نه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي سله څه ته وایي وسله جمله خبریه دا جمله خبریه ده ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول او ضروری ده په دې جمله کې یو عائد ضمیر ته وایي يعود الى الموصول چې هغه اړول کېږي ګرځول کېږي د موصول ده لکه پوه شوي اوس دلته کې څه ونه وي چې ولا بد من ضمیر پکې ونه وي و داسې وي چې په دې جمله کې یو عائد پکار دی چې راجع وي دې دغه ته موصول ده که ضمیر ویلی وی نو بیا به داسې خاصه وی د ضمیر سره حال دا خبره داسې نه ده کله اسم ظاهر هم دا عائد راځي د موصول لپاره کله اسم ظاهر هم عائد راځي د سره لپاره ضمیر لپاره لکه جاء الذي ضرب زید کسره کوم چې زید وهله ده نو دلته کې دا ضرب لپاره فاعل زید ده دا ضرب لپاره فاعل سره زید ده او دغه زید د اسم ظاهر جنه دا راجع ده عائد ده د موصول ده پوه شئ نو دغه عائد
دا ضمیر ضروری نه دی هغه کوده د پاس حنیف الله پاس ودرېګا عائد عام طور باندې ضمیر وي عائد عام طور باندې زوی خو همیشه لپاره ضمیر نه بلکې کله کله اسم ظاهر هم عائد کیږي چاته اسم ظاهر هم عائد کیږي صدا موصول ده ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول او ضروری دی په دې سله کې یو عائد چې راځي عویدی موصول ده مثاله مثال لري الذي مثال لري یعنی الذي زمون په دې قول کې جاءني الذي ابوه قائم نو دې مثال کې الذي اسم موصول له او ابوه قائم دا جمله خبریه ده جمله اسمیه خبریه ده او په دې جمله اسمیه خبریه کې دا ابوه کې دا او ضمیر راجع ده اسم موصول طرف ته یاد سره جاء الذي قام ابوه دا مثال لري ده چې کله جمله دا جمله فعلیه خبری وي دا سله جمله فعلیه خبری وهي د دې زنا مصنف رحمت الله علیه دا بیانې چې اسماء موصولات کم کم دي نه الذي للمذکر الذي واحد مذکر د پاره اللذان اللذین لمثناه او الذين اللذان اللذین دا د تسنیه مذکر د پاره تسنیه مذکر د پاره بیا به فرق دار چې اللذان حالت رفعی او حالت نسبی او جری د پاره التي للمؤنث التي دا واحد مؤنث د پاره اللتان اللتين لمثناه او اللتان اللتين دا تسنیه مؤنث د پاره اللتان تسنیه حالت رفعی اللتين تسنیه حالت نسبی جری الذين اولا دا جمع مذکر د پاره الذين مولاهم او اللاتي اللواتي اللائي اللائي لجمع المؤنث قرآن مجید کې دی واللائي لم يئسنا واللائي لم يحزنا نو دا لګي دا لائي دا چې دا اسم دغه دي اس اسماء موصولات دي په دې پوښ وې تاسو بیا مخکې وای وما ومن او ما او من چې دي نو دا هم په معنا د الذي باندې دي او بدوانو کې فرق دار دی وز دا مخکینی چې دي کنه دا مخکینی د واحد لپاره جدا د تسنیه لپاره جدا د جمع لپاره جدا د مذکر او مؤنث لپاره جدا وز د دین د اقوا چې کوم اسماء موصولات دي نو د صورت په اعتبار سره خو یو شانتي وي او د معنا په اعتبار سره به فرق وي مطلب ما او من او اينا او ايتنو دا چې نه دا تسنیه لپاره عمره دي او د مؤنث لپاره عمره دي او د مذکر لپاره عمره دي د واحد او د جمع ټول لپاره دي نه ما او من په ما او په من کې بیا فرق سره لغیر من لپاره وله من فی السماوات ومن فی الارض دریا الله پاک لپاره په اختیار کې دي من هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه ومن عنده لا یستكبرون نن لګي دا ټول من اضل ممن اتبع هواه په شو به باندې او من ما چې دا استعماليږي د غیر ذوی العقول لپاره اگر والله خلقکم وما تعملون خادم او ذو بمعنى الذي ذو بمعنى ده الذي ده وفي لغه بني طيء فلغه بني طيء كقول الشاعر لك هذا شاعر ده قول له فان الماء ماء ابي وجدي وبيدي ذو حفرت وذو طويت بشک دا اوبا کوی باندې دا خبره واقعیت ذاتي چې په کوی باندې جګړه وا نو دا اوبا زمال پلار او زمال نکو بدی وبيدي او زمال کوه ذو حفرت دا هغه کوی چې ما کنستلې ده هغه وذو طويت هغه کوی چې ما غیتا دا غاړه کنستلې غاړه مرته برابر کړي اي الذي حفرته والذي طويته نو دلګي دا ګره الذي دا ذو په معنا الذي شو وس بدیږي حفرته او حفرته نو دلګي دا عائد دا ضمیر د مفعول له عائد ضمیر د مفعول له نو داغه حذف کول جایز دي نو په حفرته او په طويته کې په اصل کې حفرته او طويته دا او ته حذف شوی دی والالف واللام بمعنى الذي صلته اسم الفاعل واسم المفعول وهي الف لام دا بمعنى الذي باندې هغه الف لام چې په صله کې اسم فاعل او اسم مفعول لګلې نو موږ په لاندو په اسانه باندې وي چې د اسم فاعل او په اسم مفعول باندې کوم الف لام راغلي وي نو دا الف لام بمعنى د الذي وي تاسو به ان شاء الله بیا په غټو کتابونو کې په مختصر معنی کې او په شرح جامع کې په دې کې بیا وای چې دا هر اسم فاعل او اسم مفعول کې په معنا دا الف لام په معنا الذي نه بلکې هغه الف لام هغه اسم فاعل او اسم مفعول چې مشتقي وي نو پای کې دا الف لام په معنا الذي ول د بیا ان شاء الله تفصیل کوي دا نو والالف واللام بمعنى الذي الف او لام په معنا الذي راځي
سلته اسم الفاعل و اسم المفعول چې راغی سله دا با اسم فاعل اسم مفعول لکه جاء الضارب زید نو اصل کې څنګه جاء الذي يضرب زيدا او جاءني المضروب غلامه نو اصل کې څنګه جاءني الذي ضرب يا الذي يضرب غلامه لکه پوه شوي بیا دا خبره کوي مته کوي ويجوز حذف العائد من اللفظ ان كان مفعولا کچرته عائد مفعول وو کچرته عائد ضمیر دا مفعول وو نو دا غي حذف کول جایز دي د لفظونه جیسے قام الذي ضربت بمعنى الذي ضربته ایا دا مثال چې موږ ذو عفرت بمعنى ذو عفرته او ذو تويته بیا واعلم ان ايا وايتا معربه الا اذا حذف صدر صلتها دا وی دا دغه اينا وايتون حالتونه ذکر کوي چې موږ سوالونه دي سلور علی دله په کتاب کې سبا مبني حالت ذکر کړل دي ذکر دا مبنیات وباس ده کنه چې کله صدر صله محذوف او مضاف الیه مذکور وي نو دا صورت به مبني وي او د دې علاوه چې کوم درې صورتونه دي نو بسوي نو واعلم ان ايا وايت معربه واذا ايا وايت دا بسوي معرب وي خو کله به مبني وي الا اذا حذف صدر صلتها چې کله صدر صله دې محذوف وي چې کله صدر صله دې محذوف وي نو بیا به اسوي مبني بوي كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن بیا منغا جګړه وکړو باس مباسبه وکړو منغا من كل شيعة د هر یو ډلې سره ايهم اشد على الرحمن چې کم یو د دون ډېر جات سخت به رحمان ذات باندې عتيا په سرکشي کې نو دلته کې ايهم اشد کې زموږ خبره ده چې ايهم اشد اصل کو ايهم هو اشد نو ايو نورست مضاف الیه مذکور ده او صدر صله محذوف تا نو بدی صورت کې دا مبني دی او د دین علاوه نور صورتونه چې نه به معرب وي پرې باندې پوه شوي پوره نه نو موږ د اسماء موصولات خبره لاول وکړه دا چې اسماء موصولات ولې مبني دي د مشابهت افتقاری د ولینو دویم د اسم موصول تعریف کو دریم د صله تعریف کو او عائد په باره کې موږ خبر وکړل چې عائد عام طور باندې ضمیر وکړه کله اسم ظاهر راځي اسماء موصولات کم کم دي د ما او د من په باره کې د اينا ويتون څلور حالتونه الف لام په معنی د الذي او قبيله بنوته په لغت کې د ذو تفصیل لا موږ کو پوه شوي دا بل وړه